زیات ظلم شوی دی. یو کشر ورور راپاسي او خپل دوه مشري ورونه د یو چرګ په سل باندې وجني. دوستانو دا واقعه په کوم ځای کې رامخې ته شوې ده او اخر دا ورور د دې ورونو قتل ته ولې مجبور شو؟ او چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ کو اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نوی سبسکرایب کړئ او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د ټلې نشان څخه مخه وخه زموږ خریوا نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. دوستانو دا واقعیا په کوټ کې رامخې ته شوې ده چې یو ورور نومي الشید دی. هغه خپل دوه مشري سګورونه د یو چرګ په سر باندې ډېر بې دلدۍ سره قتل کوي. چرګ څه شی وي دوستانو؟ چرګ هغه شی وي چې دا په کور کې ډېر ضلالت سازوي. همدغه چرګ د وجې نه نن یو ورور د خپل دوه مشرو ورونو قتل جوړ شوی دی. دوستانو دغه ورور وینا ده چې ما خپل دوه ورونه نه قتل کول، ما اصلي هوایي فایرنګ کوو. زما د فایرنګ د وجې نه هغه زما دوه ورونه ډېر بې دلدۍ سره قتل شول. ما هېڅکله داسې نه غوښتله چې د خپل ورونه قتل کړم. دا واقعه څه داسې رامخې ته شوې ده چې د ورور یې کشرې ورورو د به په کور کې چرګ ساتلو. دغه ساتلو د وجې نه د به چرګ جنګولو هم ورور به ورته ډېر غوسه کېدو. د مشري چې کوم دوه ورونه وو دوی به ورته ډېر غوسه کېدل چې وروره زمونږ اوسه پورې چې چرګان نه دي ساتلې تی ولې ساتې. ده له په دې باندې غوسه ورغلې ده چې ما مې ورور روزانه د چرګ په سر باندې ډېر تنګوي او ما ته بېعزتي راکوي. نو ده تمانچه راغستې ده او خپل دوه سګورونه یې ډېر بې دلدۍ سره قتل کړي دي. دوستانو چرګ د 500-600 روپو چرګو او هغه وینه هغه مینه هغه پات د چرګ راوستل کوم چې د خپل دوه ورونو په منځ کې نشي راتلی. همدغه چرګ دغه خطرناکه کارنامه کړې ده. دوستانو دغه ورور اوس ډېر خفه دی او په جلا جلا چغې وهي زما نه ډېره غلطي شوې ده. چرګ خو د 500-600 روپو چرګو زما خپله وینه ما ډېره بې دلدۍ سره قتل کړه. دوستانو هغه کس وینا ده چې ما خپل مور او پلار خو نه معاف کوي. زه د معافۍ لایق خو نه یم ځکه چې ما خپل دوه سګورونه ډېر بې دلدۍ سره قتل کړي دي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د ټلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.